بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو، استاد سرور سجاد علي اخونزاده یم او دا وخت موجود یم په بونیر تحصیل چغرزي. زموږ خپل کلی دی بټاړه. څنګه چې تاسو ته پته ده مخکې موږ یو ویډیو کړې وه، زموږ د کلي ځوانان دي هغو چې دی نو باقاعده اعلان کړی و د راشن دپاره کم غریبانان مستحق لاچار خلک چې دي د هغو دپاره مخکې موږ یو ویډیو کړی و، راشن یې تقسیم کړی و. ماشاءالله دې ځل پکې کسان هم ډېر دي او راشن یې چې دی نو هغه هم سیوا کړی دی. لکه ایټم چې کم دي لکه مخکې پکې لږ لږ سامان اوس دی پرې ډېر دی. ما سره مولانا بخشات صاحب موجود دی، د هغه سره به هم خبرې کوو. تدو په لاس باندې چې دی نو دا ټول سیټ اپ چې دی نو دا کسان هم دوره غواړي، دا راشن هم دو بیا برابرۍ او دوم یو غټه قرباني ده، دو سره به هم خبرې کوو. مولانا صاحب یو میاشت پکې مس شوې وه، د هغې په حواله راته مو ووایي تاسو ویل چې هره میاشت کې به راشن ورکوو. دې باندې کسان هم زیات شوي دي، دې حواله باندې راته ووایي. سجاد بھائی تاسو ډېره مننه، تاسو موږ له ټایم راکړو. یو ځل مخکې موږ راشن ورکړی و، هغه له لاک له پاسه پرې بله میاشت کې بیا د ځوانانو پیسې را جمع کړې وې. دا 4 ملکونو کې دغه کسان پاتې کېږي، برنای کې دي، ملیشیا کې دي، دوبۍ کې دي او سعودي کې دي. نو هغه شاهد زموږ بیمار و، هغه پیسې موږ هغه ته واړولې. ماشاءالله دا میاشت د 2 لکو نه ابو دا بر راغلی ده او ماشاءالله د دې موږ هغه ایټم هم زیات کړی دی او غریبانو له دایره موږ وسیع کړې ده. او د دې سره سره زموږ چې کوم پیش امام دی د هغه دپاره ما ځوانانو هغه ځای نه ماته خصوصي ویلي چې هغه پکې هغه له به د دې نه سوا برخه کوي. ماشاءالله هغو له هم برخه کړې ده. د رب نه دعا کو الله تعالی د دوی دا پیسې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس ته یو یتیم دپاره یا د غریب دپاره او داسې مفلس دپاره ودرېدو د هغه د خوراک تنظیم کوي. فرمایي د ده را منډه تړله داسې ده لکه دی چې د ورځې روژه نه شي او ټوله شپه الله ته په عبادت باندې ولاړ وي. نو ماشاءالله دغه ځوانان دي، د هغو هم داسې نه دي چې لولي کاروبارونه دي، خو تنخواګانو خاوندان دي. د چا 1500 رنګې تنخوا ده، چا ریال ده، چا څه شی دی، هغې نه 50 رنګې 100 رنګې یا 100 ریاله درهمه جدا کوي او دې غریبانانو له رالیږي. موږ د رب نه دعا کوو چې الله دا خپل د در نه ما سوا دغه غریبانان او دغه مزدور او دغه مسافر بل چاته مه محتاج. نو سجاد بھائی دې کې موږ سره 100 زنانه دي چې هغه غریبانان دي، هغه دلته دی دیوار شاته دی، صدې غاړې ته دي. هغو په کیمره باندې نه راولو او انشاءالله هغو ته په کې هم دغه میلاویږي. بل دا موږ به د کیمره باندې ځکه راولو دا خبرې چې څنګه زموږ د محلې او زموږ د کلیوالو نوجوانانو چې کوم جذبه پیدا شوې ده او چې کوم هغوی د دې لپاره محنت کوي، موږ وایو چې په هر کلي کې دا شروع شي. انشاءالله تعالی د هر سړي د زړه نه به دعاګانې کېږي او الله تعالی به دوی آخر پرېږده، خو دنیا به هم په مخ باندې روانې او آخر خو دی نه مسلمان لپاره. نو دلته کې دا کم کسان چې دي نو هغه هم راټول شوي دي، هغو نه به پکې هم پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی. څه به ویل غواړي جي؟ یاره بس الله پاک دې دوی له دې اجرونه ورکړي او د دوی په کارونو کې الله پاک برکت واچوي. دومره موږ د غریبانو پکې یاد کړي که نه. مطمئن یې که نه؟ بلکل مطمئن یې، بلکل. غواړو چې الله دې په مال جان کې برکت واچوي او چا په لاس رالیږي هغو په کور کې الله برکت واچوي. دوی له الله پاک د دنیا او د آخرت د دواړو جانو کامیابي ورکړي او چې زموږ سره دا ټول دعاګانې وکړو انشاءالله که خیر خدای پاک د دوی له یو په 2 سیوا ورکړي. الله څه به ویل غواړې راشن لپاره راغلی؟ راشن به راغلی ما الله دې پاک کامیاب کړي چې رالیږلی هغې خدای پاک دې روژه هم را روانه ده، روژه هم را روانه ده، خو خپل سبب دی. راشن چې تقسیموي دې نه مطمئن یې، خوشحاله یې؟ بس الحمدلله ښه مطمئن یو. الله پاک ته دې خوشحاله کړي، خدای پاک ته دې عزت وکړي او الله پاک ته دې ټول مسافرو ثواب وکړي. کوم سړي چې په دې کې تاوان کړلی خدای پاک دې په هغو رحم وکړي او مفتي صاحب دې خدای خوشحاله کړي چې دې بیا موږ ته وینا وکړي او موږ له دغه راکړي نه خدای پاک دې ټول اجر او ثواب ورکړي. منو کتونکو په تحصیل چغرزي د بټاړې په کلي کې موجود ما زموږ د کلي یو څو ځوانان راچوت شوي وو. ماشاءالله هغو دا فیصله کړې وه چې څومره غریبانان لاچاره بېوسه کونډې د هغو دپاره موږ په هره میاشت کې راشن ورکوو. نو ماشاءالله دا دویم سټپ دی او بل ځل د 1 لاک روپو راشن و دې ځل د 2 لاکو دی. زموږ د پروګرام مقصد دی چې نور خلک هم د دوی سره ملګري شي، ملاتړ وکړي او چې څومره د هغو نه کېږي چې نور هم چې دی نو خپل اخلاص وکړي دا خلک پکې او دا غریبانان خلکو چې دی نو دوی د ریلیف میلاو شي. اوس ماشاءالله روژه هم را روانه ده، نو په روژه کې خو بیا ثواب یو په 2 دی. یقینا چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی که خوښ شوی مخکې ملګرو سره شریک کړئ. د الله په امان.